د ملکن ډویژن او پاټا ټیکدارانو انجینرینګ کونسل پاکستان په انتخاباتو کې د موجوده چیرمن نجیب هارون د حمایت او کامیابی لپاره هر قسم تعاون اعلان کړی دی. چیرمن نجیب هارون ټیکدارانو ته چکدره کې د کونسل دفتر قیام په شمول دوی ته پیښو نور مسلو د حل یقین ورکړی دی. په دې سلسله کې د کنټراکټر اسوسییشن ملکن ډویژن پخوانی او کوزدر وسنی صدر انجینیر اکرام الله خان په مشرۍ کې کوزدر نه ظاهر شاه لالا، حضرت شعیب، انجینیر ظاهر شاه، انوار الله خلجی، زبیر الله، د پاټ اعظم شوي ضلعو ټیکدارانو مشر حاجي ظاهر جان، ملګرو کورم ایجنسی نه دلاور بنگش، سید عالم جان اورکزی، شمالي وزیرستان نه تورمان او ملکن ډویژن سوات صدر جاوید خان، چترال سرپرست اعلی جاوید اختر، ضلع ملکن صدر انجینیر باسط خان، جمال خان بونیر نه نادر خان، اسلام آباد کې د پاکستان انجینرینګ کونسل دفتر کې د انجینرینګ کونسل چیرمن نجیب هارون سره ملاقات کړی. ملاقات کې د ینګ انجینیر پاکستان صدر عارف روان هم موجود وو. ملاقات کې ټیکدارانو خیبر پختونخوا کې دوی ته پیښو مسلو ذکر وکړو. ملاقات کې د انجینیر اکرام الله خان او نورو د پی سی چیرمن ته ملکن ډویژن لپاره چکدره په شمول خیبر پختونخوا د هر ډویژن مرکزی مقام کې انجینرینګ کونسل دفتر قیام، ټیکدارانو انجینرینګ کونسل لایسنسونو توسیع تجدید ورکولو، انجینرینګ کونسل په کوششونو منظور شوي اسکالیشن او پریمیم خیبر پختونخوا کابینې نه منظورۍ لپاره کردار ادا کولو سره بیروزګار انجینرانو لپاره اعزازیه مقرر کولو غوښتنې وړاندې کړې. په دې موقع د پی سی چیرمن نجیب هارون ملاقات ته په راتګ او الیکشن په حمایت کې د ټیکدارانو شکریه ادا کولو سره ټیکدارانو ته پیښو مسلو بینک ګارانټۍ په ځای انشورنس ګارانټۍ منلو، ملکن ډویژن او پاټا کې غیر قانوني ویدهولډینګ ټیکس خاتمې، پرایس ایڈجسټمنټ مسلې د حل دپاره متعلقه ذمهدارو سره خبرو کولو یقین دهاني ورکړې ده. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدر.